شاه وقت خوب ویني او تعبیر د پاره د خپل درباریانو نه تپوس کوي. هغه عاجز شو د خوب د تعبیر ورکولونه. حضرت یوسف علیه السلام د جیل هغه مرګري چې کوم د ورته تعبیر د خوب خودلو او هغه حاشیو هغه ترایاش او هغه هغه یوسف علیه السلام نه د خوب تعبیر ازدکو. حضرت یوسف علیه السلام بغیر د شکوا شکایت نه ورته تعبیر وی. بادشاہ چې د خوب تعبیر وریدو نو هغه اندازو شو چې دا کم معبر دی د دې خوب تعبیر ورکول والا دی دا یو ډیر لوی عالم فاضل او پوها کس دی. فورا چې دینو خپل قاصد ته وی چې لاړ شه او دغه کس زما محل ته زما دربار ته حاضر کا. نننی آیتونو مبارکو کې دغه واقعي دغه حصے ذکر دی چې کله دا قاصد راغی یوسف علیه السلام ته چې بادشاہ وقت ته غواړي نو ظاهري تور باندې چې یو کس د 1200 کالو نه بے ګناه په جیل کې قید وي هغه ته دومره په عزت او اکرام سره شاهي پروتوکول سره د رهایی پروانه ملوشي نو څومره توندې او جلدی سره به د جیل نوځي. خدا د یوسف علیه السلام هغه استقامت او ثابت قدمی او استقلال او حسن اخلاق چې هغه ورته وی چې مخکې لاړ شه. بادشاہ ته وی چې هغه واقعا چې کوم نن 12 کاله مخکې واقع شوی و چې په هغه واقعي کې واقعي یو مشهوره حصہ ورته ذکر کړه. عموما چې کله یو حادثه وشي یا یو واقعه وشي نو دا یو مشهوره پهلو وي چې په هغه مشهوره پهلو باندې خلک هغه واقعه پیژني. نو یوسف علیه السلام هم د واقعي هغه برخه ورته ذکر کړه چې لاړ شه بادشاہ ته وی چې هغه واقعي په باره کې ستا څه خیال دی چې کوم واقعه کې خزو د خپل ګوتی پرې کړې وي کټ کړې وي زخمي کړې وي دا هغه واقعي په باره کې وضاحت دی واخله او بیا راشه. نو قاصد راغی بادشاہ ته وی. بادشاہ فورا هغه خزي چې کوم په دغه مجمع کې په دغه محفل کې وي سره د خپل خزینه هغه ټول جمع کړی. نو خزونه تاسو کو چې تاسو سره رائے ده د هغه نوجوان په باره کې چې کوم د 1200 کالو نه په جیل کې قید دی د دغه واقعي په اړه ټول خزو به یک زبان وی چې حاشا لله د الله پناه دا خو ډېر پاک دامن او باعفت او باحیا نوجوانو په هغه کې هیڅ قسم عیب او کمزوري کوتاهي پاږي کې نو. نو چې کله خزو گواهی ورکړه نو عزیز مصر چې کوم خزوا زلیخی هغه هم هغه را مخ شو هغه هم مخکارات د ټول په مخ کې د خپل ګناه اعتراف وکړو چې اوس خو حق ښکار شو زه به ګناه یم زه چې د ګناهګار یم ما دا غوښتل چې ځان ته زمایل کم او دې د رښتیا ویونکو نه دي د صادقینو نه دي. نو چې کله دا خبر راغی اوس یوسف علیه السلام فرمایل چې دا ټول خبره مادي د پاره وکړه چې بادشاہ وقت ته پته ولګي چې ما د په عدم موجودګۍ کې پیششا ما سره خیانت نه کړې مخکې نه چې زما صفائی پته ولګي نو ځکه چې زما نسبت د علم سره دی او علم دا په اعتماد باندې د علم او تعلیم او تعلم سلسله روانه او چې کله د علم په سلسله کې چې د چا نه موږ تاسو علم زده کوو دغه په ذات باندې الزام او تهمت ولګي نو بیا علم معتبر پاتې نشي. هم دی وجنه د انبیای کرام او بیا د انبیای کرام نه بعد صحابه کرام او بیا تابعین او تبع تابعین تر اوسه پوری چې کوم خلقونه موږ تاسو علم زده کوو دا غوي کردار دا غوي کریئر دا غوي کریکټر او دا غوي یو سیز هغه چې د محفوظ کېدل او پاکیزه کېدل دا انتهایی لازمي او ضروری دي. د شکوک او شبهاتو نه د الزاماتو نه پاک ساتل دا ضروری دي. دی وجنه انبیای کرام معصوم دي او حضرات صحابه کرام چې د چا نه موږ تاسو علم زده کړی دی دین د چا نه پغشت دي قرآن او سنت چې موږ د چا نه اغشت دي الله تبارک وتعالى دا غوي د پاک دامنې شهادت په قرآن مجید کې ورکړی دی. 1000 نه زیات آیتونه مبارکه داسې دي په هغې کې چې الله جل شانه د صحابه کرامو شان مقام عظمت دا بیان کړی دی. او دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ته تنبیه کړی دی چې الله فی اصحابی خبردار زما د صحابه مبارک د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ما نه بعد ابو سره تنقید او تنقیص ور باندې مکوئ ولی چې دا قرآن او سنت عینی شاهدین او د قرآن محفوظ کون کی او جمع کون کی د امت ترسون کی دا صحابه کرام دي چې کله صحابه کرام ذات مجروح شو نو بیا نه قرآن محفوظ پاتې کیږي نه احادیث محفوظ پاتې کیږي. نو بیا نبی علیہ السلام بارک فرمایي چې اذا ظهرت الفتن او البدع چې کله فتنه او فساد عام شي
بدعات عام شي رسومات عام شي وسبت اصحابي زما صحابه کرامو ته بدرت ویل شروع شي څنګه چې اوس شروع ده په میډیا باندې موږ تاسو ګورو داسې زنادقه او داسې منافقین او داسې د کفارو ایجنټان داسې روتي د صحابه کرامو توهین کوي. نبی رسول الله فرمایي چې کله داسې حالت راشي نو فليظهر العالم علمه، پکار چې عالم د خپل د علم اظهار وکړي، حق ویناو وکړي، د باطل مخنیوي وکړي، ظالم ته ظالم وي، کافر ته کافر وي، منافق ته منافق وي، د حق دفاع وکړي، د ختم نبوت دفاع وکړي، د ناموس رسالت ناموس صحابه دفاع وکړي. فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نو په دې وخت کې چې څوک د حق دفاع نه کوي نو فرمایي چې په دې باندې د الله او د فرشتو ملائکه او د ټول انسانانو لعنت. نو څنګه چې انبیای کرامو ذات دا انتهایی حساس او محتاط وي، تک شانتي د حضرات صحابه کرامو او د هغه خلکو چې د چانه موږ تاسو علم زده کوو دا غوي هغه شخصیت انتهایی محتاط او حساس وي. هیڅ قسمه الزام او تهمت هغه باندې نشي راتلی. دا غي وجه دا چې موږ دا غوي نه علم زده کوو او علم ډېر حساس دي. لہذا یوسف علیه السلام د جیل نه بهر راوتونه مخکې د خپل صفائی او د خپل ذات باندې کوم الزام او تهمت لګیدلو دا غي صفائی مخکې نه ورکړه. مشهور واقعه موږ تاسو ګورو چې د قران مجید نه بعد چې کوم اصح الكتب بعد کتاب الله بخاری شریف دی. امام بخاری رحمه الله بارک موږ تاسو اورو چې په کشته کې سفر کوي، علمی سفر دی د احادیثو د جمع کولو. د نبی صلی الله علیه وسلم د 7000 نه زیات احادیث امام بخاری رحمه الله په دغه کتاب کې جمع کړی دی بخاری شریف. او د هر یو حدیث پاک د لیکلو نه مخکې غسل کړی دی، 2 رکعات نفل کړی دی او هغه نه بعد چې دی دا یو حدیث مبارک لیکلی دی. دی په کشته کې سفر کوي او چې کله کشتبان ته د پیسې ورکولو لپاره خپل پرس روباسینو یو غل پاغي باندې نظر پریوتو چې سره ډېر مال ډېر پیسې دي ورسره دي چې څنګه بټوه کې خود نو د غل اعلان وکړ چې مان چا بټوه پټ کړی دا او داسي شکل صورت دی. امام بخاری رحمه الله پوه شو او داسي د غل اعلان وکړ چې زبر ټول تلاشي علم او چې چا سره چې زما پرس برآمد شنو هغه زما غلي. امام بخاری رحمه الله پوه شو او فورا د په قلار شان خپل پرس راوېستو او سمندر ته ورغلو. دی غل تلاشي واغشتو پیدا نه کو او چې کله به بهر راووتو نو امام بخاری رحمه الله ته وی چې بهشکه پرس تاو هر څه پیسې مستاوي خپل د پرس د ولې دونه پیسې خپل ضایع کړې. امام بخاری رحمه الله ته فرمایي چې اصل کې زه د احادیث او خدمت کوم د دین طالب یم عالم یم کما باندې د غلا د الزام او تهمت لګیدلې وي نو سبب زما په علمي خدمت باندې بچا اعتماد نکوه، زما په کتاب باندې زما په روایت باندې بچا اعتماد نکوه. دې لپاره خپل د دونه پیسې هر څه ما سمندر ته ورځو او چې په ما باندې د غلا الزام او تهمت ونه لګي. یوسف علیه السلام هم پیغمبر نبی د الله تبارک وتعالى د دین او د توحید خورون کیو دا نه برداشت کو چې په ما باندې الزام ولګي او د الزام سره بهر لاړ شم. مخکې دا الزام صفائی دا غوي د خپل خلونه یوسف علیه السلام وورد او هغه بعد چې د بهر تشریف ورو. وقال الملك ويل بادشاہ ائتوني به چرا ولی ما تا فلما جاءه الرسول بیا هر کله چې راغی د قاصد د بادشاہ رسول را لګل شوی قاصد قال یوسف علیه السلام ویل ارجع واپس لاړ شه الى ربك خپل مالک ته فاساله پس داغه تاسو وکړه ما بال النسوه سهل د هغه خزو اللاتی کوم چې قطعنا پر کړو ايديهن خپل لاسونه ان ربي بشک زما رب کیدهن د دوی په مکر د دوی د مکر نه علیم خو واقف دی. قال بادشاہ ویل ما خطبكن سهل استاسو خزو ته وی بادشاہ اذ راوتن هر کله چې غلول غختل تاسو یوسف علیه السلام عن نفسه دغه د نفس د حفاظتنا. بادشاہ وقت پډې دانشمندۍ سره سوال کوي او په داسې انداز سره سوال کوي چې د خزو کې د انکار هغه موقع ورته ملو نشو. بادشاہ په داسې انداز سره سوال وکړي چې گویا کما تاسو معلوم دي یوسف علیه السلام مبارک تاسو څه ګمان دي چې تاسو دي غلول غختل د خپل ځان طرف ته عن نفسه دغه د نفس د حفاظتنا. قلنا دوی ویل حاش لله فنادى الله ما علمنا عليه مغند مندلي پاغه کی من سوء سبدي. قالت ويل امراه العزيز خزد عزيز مصر الان حسحس الحق اسخرش وحق خبره انا راودته ما اغل والغختل عن نفسه دغه نفس د حفاظتنا وانه لمن الصادقين بشک هغه د رښتیا وینکو نه دی. ذالک د دې لپاره دی یوسف علیه السلام فرمای ذالک ان دا کار ما دې لپاره وکړو دا وضاحت می دې لپاره وغختل او دا شهادت می دا غوښنه زکه واغشتو ليعلم چې دوی په هشي اني لم اخنه چې بشک ما خیانت نه کړې بالغیب لم اخنه ما خیانت نه کړې دا غسرہ بالغیب دا پېښه وان الله او بشک الله جل شانه لا يهدي نچلوي کید الخائنین فریب د خیانت کوونکو. الله جل شانه د فریب کوونکو خیانت چې هغه چلی دوه مخکې نه پرې ټیک د وخت تور باندې یو نقصان ورسې څنګه چې یوسف علیه السلام ته نقصان ورسې د وخت تور باندې خو هغه مکر او هغه چال د مکار انسان چې مخکې نه چلیږي هغه ناکامي. دا د یوسف علیه السلام هغه حسن اخلاق دي چې 12 کاله به ګناه قید تیر کو خدای باوجود هیڅ قسمه شکوه شکایت نه کړي. رضا بالقضاء د الله سبحانه و تعالی په فیصله باندې د ازمایش باندې د امتحان باندې بالکل مطمئن دي او بیا هم بادشاہ خپل وضاحت ورکړي چې ګوره ما تاسو سره خیانت نه کړې، انتقام نه اخلي، شکوه شکایت نه کوي، ګیلې نه کوي. بادشاہ وخت
ترجمه تو وقال الملك والبادشاہ ائتوني به چراولی ما تاغا فلما جاءه الرسول بیا کر چراغ د تقاصد بادشاہ قال يوسف عليه السلام ارجع الى ربك واپس لار شخ خپل مالک ته فاساله پس تپوسو داغنا تپوسو کا ما بال النسوه سحال د هغه خزو اللاتي کوم چی قطعن ايديهن پر کړو خپل لاسونه ان ربي بشک زما ربي كيدهن د دوی مکرنا عليم خواقف دي قال بادشاہ ویل ما خطبكن سحال دستاسو اذ راوتن اركل جتاسو ولول غسل يوسف عليه السلام لرا عن نفسه داغد نفس حفاظتنا قلنا دوی الحاش لله فنادى الله ما علمنا عليه مند مندلي پاکی من سوء سبدي قالت ويل امرأة العزيز خزد عزيزة الآن حسحس الحق وسخكارش وحق خبره أنا راودته ما قل والغسل عن نفسه داغد نفس حفاظتنا وإنه لمن الصادقين أو بشك غد درشتيا وينكنا ذلك دادید پارا ليعلم چې دوی پوه شي اني لم اخنه چې بشک ما خیانت نه کړې بالغیب داغه پښیشا وان الله او بشک الله جل شانه لا يهدي نچلوي كيد الخائنين فريب د خیانت کوونکو صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين